چې ته یو پیر دم کې چې د څه غرض دپاره څه مقصد دپاره دی ویلي هغه وخت په الله مسله حل کړي. چې کومې بیمارۍ دپاره دی ویلي په اوبو دم کا مریض له ورکړه انشاءالله الله به شفا ورکړي. چې یعنې کم تصور ستا په زړه کې او په دماغو کې راځي که نه هغې لپاره وکړه الله جل شانو به چې کوم د کامیابي او کامراني درکوي. هر چاته اجازت دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر خبر خوشحاله یې او چې کوم ځای کې هم یې نو الله جل شانه دې تاسو خاد آباد او خوشحاله ساتي. زما عزتمندو نن یو عمل یو وظیفه ډیره تیزه ډیره پاورفوله ډیره مضبوطه یعنی په دې ویډیو دوران کې هم که تاسو په تجربه وکړه ان شاء الله تعالی تاسو به نتیجه ملو شي. ټول نړۍ زما عزتمندو د وظیفې ویلو نه مخکې د دې فائدې واوره. یو خدا را چې کم ستا په زړه کې او په مازغو کې کومې کار دپاره دا وظیفه کې تصور راشي نو هغه کار به الله کوي. ستا وظیفه به برابر شوي نه چې الله جل شانه به په تا باندې فضل او کرم او رحم کړی هغه کار به ستا الله کړی. د دنیا کم یو هم کار نه کېږي نو دا ووایه الله به کوي. د دنیا کم یو هم بندش پتا لګېدلی ستا په کور والا لګېدلی یا په دکان لګېدلی یا په هر ځای باندې لګېدلی دا ووایه الله جل شانه به هغه ټوټې کې او ختم به شي. ښه د دې نه علاوه زما عزتمندو د دنیا لا علاج مرض کینسر شو شوګر شو بلډ پریشر شو چې کومه هم بیماری ده که نه د هغې لپاره یو پیرې ووایه په اوبو دم کا مریض له ورکړه په مریض باندې دم کا ان شاء الله تعالی بیا ته نتیجه ګوره په هغه وخت کې به الله جل شانه تعالی رزلټ درکوي. وظیفه به لا تا کمپلیټ کړې نه چې ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تعالی د غټ خیر درکړي. او بله خبردار زما عزتمندو چې د هر یو زه تاسو ته چې کوم دنه فواید وایم حدیث شریف کې راځي چې تاسو دعا کوئ یا یو وظیفه کوئ د هغې نه مخکې او وروستو تاسو درود شریف نی ویلې نو دا د اوه اسمانونه دي که نه د هغې په میانځ کې دا لټکاو شي نو نه دا بره ځي او نه چې کوم دنه دا کت راځي په هغه ځای کې دا لټکاو شي. صحیح شو. نو چې کومه هم تاسو دعا کوئ یا کومه هم وظیفه کوئ د هغې نه مخکې وروستو درود شریف لازمي دي او ضروري دي. ښه د دې نه علاوه زما عزتمندو حدیث شریف کې راځي چې سوره فاتحه چې بیماری هر بیماری لا علاج بیماری صرف د مرګ علاج پکې نشته د هغې نه علاوه د دنیا هر مرض علاج دی پکې. ښه بیا چې کوم دی سوره بقرې آخري رکو دا د شیطان دپاره داسې ده لکه چې سړي نه سر قلم کې یا سړي پسې تا تیر لګولی دومره چې کوم دی نو تیز کار کوي دومره پاورفل ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو بیا چې کوم دی سوره مؤمنون آخري آیاتونه افحسبتم انما خلقناکم د آخره پورې دا د پیریانو دپاره د سایې دپاره د یرې دپاره دا چې کوم دی نو پاورفل دی. او وظیفه دا چې ته کوې نو دې کې بیماري لکه دا افحسبتم هغې دپاره هم دی او هر بیمارۍ دپاره هم دی. ښه د دې نه بغیر زما عزتمندو بیا سوره جن دی. سوره جن لومبي 3 آیاتونه د شاته طوا پورې قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا دا هم د شیطانو دپاره شیطان دپاره پیریانو دپاره دا چې کوم دی نو ډېر زبردست دی. ښه دې نه علاوه زما عزتمندو د قل یا ایها الکافرون نه والې د صورت والناس پورې ټول صورتونه بغیر سوره لهب نه دا به ته یو پیره وایي. زه تاسو ته وظیفې ترتیب وایم ته غوږ کېږده یو پیره به کوئ هر یو شی درود شریف په یو پیره ووایي بیا به سورة الفاتحه یو پیره ووایي. سورة الفاتحه به داسې وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. صحیح شو. بسم الله سره به الحمد ملاوي. ښه بیا چې کوم دی سوره آیت الکرسی به یو پیره ووایي بیا به سوره بقرې آخري رکو یو پیره ووایي بیا به سوره مؤمنون آخري آیاتونه فحسبتم انما خلقناکم نه والې د آخره پورې بیا چې کوم دی زما عزتمندو سوره جن چې مې راته ووایي شته طوا پورې به یو پیره ووایي بیا به سوره کافرون یو پیره سوره نصر به یو پیره ووایي بیا به سوره الاخلاص سوره فلق سوره ناس. ٹھیک ہے دا چې کوم دی زما عزتمندو 12 سیزونه شو اخره کې درود شریف و دا 12 سیزونه چې ته یو پیره دم کې چې د څه غرض دپاره څه مقصد دپاره دی ویلي هغه وخت په الله مسله حل کړي. چې کومې بیمارۍ دپاره دی ویلي په اوبو دم کا مریض له ورکړه انشاءالله الله به شفا ورکړي. چې یعنې کم تصور ستا په زړه کې او په دماغو کې راځي که نه هغې لپاره وکړه الله جل شانو به چې کوم د کامیابي او کامراني درکوي. هر چاته اجازت دی. د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.